ډیرو محترم مسلمانانو یو بهترینه وظیفه، اسانه وظیفه، زبردسته وظیفه، ښایسته وظیفه، د اسم اعظم وظیفه، د الله جل شانه د ښکلي ذات وظیفه، د الله جل شانه د نوم مبارک ډیره پاورفل وظیفه. انشاءالله دا وظیفه تاسو وکئ او د مازدیګر د مونځ نه پس یې کوئ، پابندۍ سره یې کوئ او انشاءالله دې کې ډېر برکت دی. دې وظیفه کې دا وظیفه زه پخپله هم کوم. الحمدلله الحمدلله. د دې وظیفې دوه درې طریقې دي، خو کوم مسلمانان چې پریشان حاله دي نو هغوی دا وظیفه د خپل ځان دپاره کوي. څوک وایي ما سره پیسې نشته، څوک څه وایي نو هغې ټولو حاجتونو دپاره دا یو بهترینه مجربه نسخه د وظیفه ده. نو تاسو ټول مسلمانانو ته درخواست دی، ګزارش دی چې دا وظیفه د مازدیګر مونځ نه پس هم کوئ او که تاسو یو غټ حاجت لرئ نو د هغې دپاره هم تاسو کولی شئ. نو راځئ ما سره اوسئ، د دې وظیفې طریقه کار درته ښیم، د دې وظیفې فایدې درته بیانوم. انشاءالله تاسو به پرې خوشحاله او ما ته به بیا ډېره ډېره دعاګانې کوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معزز او محترم او قابل قدر مسلمانانو ورونو خویندو، تاسو به روغ جوړ یا د صحت په جامو کې به الله تعالی مو خوشحاله او باد کامیاب او کامران لره. الله تعالی مو د زړه مرادونه، د زړه حاجات خواهشات پوره که. چېرته هو چې اوسیږئ الله تعالی مو غنیان که. کم مسافر چې بهر وطنونو کې دی الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. مسافر دی الله تعالی په خپل کلي وطن باندې ثواب وکړي. پرون مې هم مسافرو ته د جمعې په بیان کې هم مسافرو ته دعا کړې، الله تعالی دې قبول کړي. او مسلمانانو ته خو هسې هم موږ دعاګانې کوو چې چا یو زنانه د هغې والد محترم بیمار دی، الله تعالی دې ورته کامل صحت نصیب کړي. او که صحت قسمت کې نه وي الله جل شانه دې خوږ ایمان سلامت کړي. ځکه چې الموت تحفة المؤمن حدیث مبارک کې راځي، مرګ د مؤمن دپاره تحفه دی او د مؤمن دپاره، د ګناهګار دپاره نه. اوس موږ ځان وګورو چې ګناهګار یو که موږ نیکوکار یو. نو محترم مسلمانانو دا دعاګانې موږ تاسو ته کوو، تاسو موږ ته کوئ. تاسو یې بغیر لالچه موږ ته کوئ، موږ به تاسو ته بغیر لالچه کوو. دا سلسله به انشاءالله روانه وي، دا سلسله به د الله تعالی د رضا دپاره وي، دا به د اخلاص سلسله وي، دا به د محبت سلسله وي، د دعاګانو ده. دا به پرېږدو ها، دا به تاسو ماته کوئ، زه به تاسو ته کوم. محترمو نن وظیفه یا وهابو دا ډېره بهترینه وظیفه ده. دا په دوو طریقو سره ویلی کېږي، بلکې په دریو طریقو سره. لومبنۍ طریقه چې زه یې کومه د مازدیګر د مونځ نه پس یا وهابو یا وهابو 101 مرتبه، یا وهابو یا وهابو 101 مرتبه، دا پابندۍ سره تاسو کوئ روزانه. د دې ډېرې فایدې دي. دویمه طریقه یې د محترم مسلمانانو که یو انسان حاجتمند دی نو ماښام نه پس یا ماسخوتن نه پس په خپل کور کې کښېني، سر دې سرتوره کړي، مخ دې قبلې ته مخامخ کړي. زنانه به سر نه سرتوره کوي، نارینه او مخ دې بره قبلې ته کړي او 314 کرته یا وهابو یا وهابو ووایي او بیا د الله تعالی نه په ډېره عاجزۍ فریاد سره، ډېر په انکسارۍ، ډېر په محبت سره دعا په اخلاص سره وغواړئ. کریم الله، یا ډېر نرمۍ کولو والا الله، یا ډېر مهربانه کریمه ذاته، یا ما ډېر زیات شفیقه ذاته، یا ما سره ډېر محبت کوونکې ذاته زما دا فلانکې حاجت پوره کړي. نو انشاءالله چې پوره شي. نور ډېر مسلمانان اکثر داسې وي د دې وظیفې ختم کوي. اکثر څوک د اولاد دپاره کوي، بې اولاده وي، څوک د قرضونو دپاره کوي، څوک نور مشکلات دپاره کوي. نو هغې دپاره به یا وهابو یا وهابو یا وهابو 1,50,000 پیرې کوي. علما ذکر کړي که نه. نو دغې طریقې سره به 1,50,000 روزانه که 10,000 پیرې وي، که 15,000 پیرې وي، هر څومره چې وي هغه به ځان سره لیکي، نوټ کې به ځان سره په کاغذ باندې لیکي. نو که میاشت کې پوره شو، که 10 ورځو کې پوره شو او که په 2 میاشتو کې پوره شو، خو په صحیح طریقې سره داسې به نه وي چې یا وهابو یا وهابو یا وهابو یا وهابو یا وهابو یا وهابو، داسې نه. یا وهابو یا وهابو یا وهابو د زړه د درد، د زړه د عشق او محبت نه، د زړه نه روباسه یا وهابو. نو انشاءالله محترم مسلمانانو ډېرو لږو ورځو کې به الله تعالی ستاسو هر قسم حاجت چې وي الله جل شانه به پوره کړي. زموږ صرف الله دی. ګورئ که الله د الله نه موږ او تاسو نا امیده شو نو بیا به چېرته تښتو، کوم خوا به ځو؟ حاجت پر الله څوک پوره کوي؟ بیماري به څوک راله ختموي؟ صرف الله. الله د محترمو د الله تعالی سره دښمني په ګناهونو باندې مه کوئ.
الله سره یاري ولګوئ. قسم په الله د الله په یارانه په دوستانه کې چې کومه مزه ده که نه، دومره مزه په همبسترۍ او په جما کې نشته. دومره مزه په خوراکونو کې نشته. دومره مزه د دنیا په مال او دولت او په عیش او عشرت کې نشته څومره مزه چې د الله تعالی په محبت کې ده. او الله تعالی دې مو تاسو ته نصیب کړي. او دا هغه چا ته نصیب کېږي چې طلب هم پسې کوي. چې طلب پسې نه کوي بیا نه نصیب کېږي. چې زه اوس بې طلبو د الله تعالی دین نه ورکوي، چې طلب پکې محنت کوي، الله نه غواړي، الله سره یاري لګوي، مونځ کوي، اودس کوي، دروغ نه کوي، غیبت نه کوي، او الله تعالی سره انشاءالله یاري به جوړه شي. الله تعالی مو خوشحاله آباد ساته، الله تعالی مو کامیاب کړه. موږ ته هم ډېرې ډېرې دعاګانې کوو، تاسو ته کوو. الله جل شانه مو د دواړو جانه خوشحالۍ